یا هغه خلک چې هغوی په زړه باندې کمزوري دي هغوی ته زما د دې ویډیو په سټارټ کې د دې پروګرام په سټارټ کې دغه درخواست دی چې بیا کاینډلي تاسو دا ویډیو پیریان چې دي نو بس ما قار یې کړم او کار یې رامیانو سترګې بره تندي کې دي او د کارټونیانو شان اوږدې پوزې دي او اوږده غاښونه دا ورسره لاس اچول نو یارېدې نو څونه وخت نه تا سره دا پیریان دي ډېرو داسې 24 کسانو څه پکې دا دي د خیر سره ولاړه پیري وي دا ما پخپله یو وجلو په ګټو او د هغه نه وینه تلې ښکلې ده او د ښایست نه پې مکمل خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما د پیریانو په حوالې سره به تاسو ډېرې خبرې اورېدلې وي څوک وایي پیریان شته څوک وایي پیریان نشته څوک وایي په یو شکل کې وي څوک وایي په بل شکل کې وي خو نن زه ستاسو ملاقات یو داسې سړي سره کومه چې د پیریانو په حوالې سره به تاسو له ده نه ډېرې ناشنا خبرې واورئ او یو درخواست مې دا دی چې ماشومان در سره که تاسو سره فرض که ناست وي دا ویډیو ګورئ نو ماشومان د ځانه لرې کوئ ځکه چې دې کې څه داسې خبرې دي چې واړه ماشومان دي د هغوی لپاره به ډېرې زیاتې خوفناکې دي یا هغه خلک چې هغوی په زړه باندې کمزوري دي هغوی ته زما د دې ویډیو په سټارټ کې د دې پروګرام په سټارټ کې دغه درخواست دی چې بیا کاینډلي تاسو دا ویډیو مه ګورئ ځکه چې د دې خبرې ډېرې زیاتې پکې بعضې خوفناکې دي د دې ورور سره ستاسو ملاقات کومه څنګه دی ورور جان راسه ډېر زیات په بد حال باندې دا ولې دا جی پیریان چې دي نو بس ما قار یې کړم او کار یې نه کو زما خبره یې نه منله نو موږ هلته کې لښتې کوو نو ما وی چې تاسو هم راسره لښتې وکړئ ګرمي پیریانو ته دې وی او چې ما ته ساغه شي د دې ارامیانو سترګې بره تندي کې دي او د کارټونیانو شان اوږدې پوزې دي او اوږده غاښونه دي شکلونه هم ډېر روان دي الله هم ترې وساته او پنجې شاته دي نو دا ظالمان چې ما سره یې لاس واچول او غوسې کړم نو زه مو لغړولم او ما مو لغړول نو دا ځکه داسې ګډ وډ خو زه ښه وه چې الله پاک خیر کړ خو انشاءالله چې اخره کې مې ولا ګزارونه ورکړل او بیا مې ورپسې پیړه چوکه راواغسته نو لاړل وتښتېدل څو کسه او دا چې دا څه شپږ کسان وو نه دا اوس یو خو ستا سره خپل ستا هغه ملګري دي که څه او دي موږ سره خپل ملګري وو نه، خو اوس دا- واړه دي ماشومان دي ښه دا تا اوس له لانجه د ماشومانو سره وکړه دا لانجه د ماشومانو سره خو کمه وکړه او غټ پکې رالل نو هغه مې غټ د دوی څه و هغه د دوی خپلو رشته دار وي نو هغه ماشومان خو ښه نه وي خو دا دي چې غټو ارامیتوب کوو موږ ورته وی چې کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه هندوان سیکان او شیعګانو نو هغوی کلمه نه وي او دا ماشومان مسلمانانو دوی کلمه وي نو په دغه وجه ورسره زه وین ختم تو سره په کلمه نه ویلو ونښتې که کار یې نه کوو او کار یې نه کو او بیا چې ما ورته وی چې کلمه ووایه نو دې بې غیرتو کلمه نه وي نو په دغې ورسره اول به تا وی چې کار وکړه چې کار یې نه کړه بیا یې ورته بهانه جوړه کړه چې کلمه ووایه او کلمه ووایه زه پې پوه شوم ما وی چې دا خو کافر دي نو او مسلمان او نه په دغه وجه دا ویمه ځکه مونږ خو چې هسې م واورو نو غونې را باندې زیګ زیګ شي او تا ورسره لاس اچول نو یارېدې نو هغه صیبه زه بالکل نه یارېدم ولې چې زما په الله پاک هر وخت بروسه او یقین جوړ دی نو په دغه وجه د هغوی طاقت په ما کمزوري شي او زما پې زورور شي نو په دغه وجه هغه بې غیرته زما نه تښتي کو شپه یو کو ورځي نو دوی بالکل منډه وي او تېښته کوي او یو کلمې نه وي نو په دغه وجه مې ورسره لانجه وکړه او خلک وایي که نه وایي د پیریانو کور ته د کاڼی ویشتی دی خلک ورته کاڼی ولي نو هغوی بیا هغه ژوند عذاب کوي او تا ورسره پوره پرزول کړي دي کیمرامین صاحب لږ پوره به یې راړی دا څه حال یې ورله کړی دی صاحب دا وګوره ټول په خټو کې لیت پیت یو پټې هم خټه وه او په هغې کې موږ ډېر پړزول او تا وویل که ته یې والی نو بس زه خو تې د والو نه بچ شوم مال یې خو ډېر بد حال کړی دی او مال یې صاحبه دیکې راکړې نو زه ځکه په دې خټو کې او خاورو کې څښه شوم او ما وزغلول نو دا څه دا ټول د عمر فاروق صاحب برکت دی چې هغه نه به هر یو څیز یارېده نو نن یې نوسې راپاڅېده او داسې عمل یې وکړو دا ویمه او د څونه وخت نه تا سره دا پیریان دي دا چې دي صاحبه د دې 125 کاله وشو چې دا ما سره و 25 سال او د 25 سال نه تا سره دي او دا څو کسه دي دا چې دي دا خو ډېرو دا 24 کسانو خو اوس چې
پاتې دي نور څه هغه شو؟ ماشومان دي مسلمانان دي هغه نور تښتېدلي دي تا نه وتښتېدل؟ او کلمې نه وې کافرو کارونه مې پې په زور کول بس څه کارونه به یې پې کولو؟ په دوی به مې د اوبو کویانه مې ایستل او لښتي به مې پې کول او ګوډونه او بخرې خو چې کوم سخت کارونه دي د هغوی به ساه لنډه شوه او به تښتېدل ما ته وی ته خو انس د خاورې نه پیدا ستا خو پې پروا هم نشته ته خو ورته ځه چې شربت هم کې او یخې اوبه هم څکې او مونږ خو صرف سیزونه بې کوو نو زمونږ دا کار ډېر ګران دی زمونږ خو صرف اثرات دي چې سړی یروو او راغورځوي مونږ ته د شیطانت او د آرامیتوب وایه او د ښو کارونو انس ته وایه جنس ته به د آرامیتوب خبرې کوې نو به خوشحالې د شیطانت او دا دی چې انس چې دی نو ده ته به د خیر خبرې کوي اوس دا ویم جي دا تا سره چې کوم شپږ پاتې دي که نه نو ته په دوی باندې کارونه هم کې او کارونه هم پې کوم اوس هم هغه یو لګیا دی په هغه توی کې توی راله اوباسي د خیر سره او دا وي کوم ځای کې لکه تا سره کور وي دا باري کور ته نه راځي یریږي هلته موږ سره چړې چاکوان دي او تبرونه ستا نه هم یریږي او زما نه هم یریږي ستا ملګري نه دي دی خو اعتبار را باندې ډېر نه کوي هغوی وایي دې بعدې وخت کې اولټه شي نه اعتبار یې که نه نه اعتبار نو موږ په زم په اعتبار داسې ډېر نه کوم خو واړه دي نو ښه دي انشاءالله او څه پکې دا دي د خیر سره ولاړم دي چې ځان مې د انسانانو شکلونه جوړ هغه دي توی کې لګیا دي او پنځه دا دي نو بالکل قسم مې په ځای دي چې پنځه خو په موقع دي خدای خاطر وکړه یاره ومې مغونه دې راباندې زیږ دا ویم جي چې تا سره شپږ پیریان دي د 25 کالو نه سره دي کارونه هم پکې که نه نو څنګه حالات دې څنګه دي پیسې میسې دله ګټي نه دغه خو نه کوي ارامیان نه ګټېږي خو دی ګټلې نو اوس په ما سره خپل پراډوګان او جلۍ او هغې کې به ګرځېدم لکه تیرې زمونږ د کورونو نه غلاګانې کوي ظالمان او غلا صرف زما نه نه کوي خو د نورو وروڼو خویندو نه مې غلا هم کوي اوس راته دا ووایه چې دا دوی په کوم شکل کې داسې یو خوفناک شکل یې راته یاد کړه چې هغې نه ته په خپله یارېدلې دې په داسې شکل کې چې د ده اوږده پوزه اوږدې غاښونې او سترګې په دې تندي کې ډېر روان شکل یې دی ما صرف یو ځل لیدلی دی نور مې د انسانانو په شکل کې لیدلی دي څنګه چې دا اوس ولاړ دي په دې شکلونو کې دا ما لیدلی دي خو په نورو شکلونو کې مې بیا نه لیدي خو شکر الحمدلله پنجې شاته دي مکمل او پوندې مخې ته دي خو که زه به ترې یارېدلی یم نو ما دې الله غر کړي د سره مې زړه ښکته پورته شوی نه دی چې د دې پیرانو په بڼ کې مې لیدلي دي او په جومات کې مې ورته شپه وه د شپې 11 بجې وې چې دې را روان و په لښتي یو پول و چې تاج بادشاه نامې د هغوی پول کړو حضرت بادشاه دي او په هغې باندې دا پیرې را ووړېده قاري صاحب به موده و مقتدیان یې موده او ما قاري صاحب ته نه وی چې زه پیري ته شپه کوم خو ما وی چې تا سره مې مینه ده خبر نه و چې دې پیري ته شپه کوي نو بس په دغه وجه بیا دې ما ولیده خو وتښتېده پوه شو چې دا خو ما ته څوک پټ شوی دی نو په دغه وجه دا ظالم ځان یې غیب په دې د چیلۍ د خر په شکل کې د چرچرګوړي غوا میخه شوه ګډ شو یره خو دې ډېر شکلونه بدلی خو دا دی چې کله د ځانه مار جوړ کړي سیبه بیا دې نشي بدلېدی بیا به خلک وژني دې چې کله په خپل عمر او ژوند تنګ شي د ده 10,000 کال عمر هم دی 20,000 کال هم او کم عمر واله پکې چې دي نو 1,000 او 500 دا د دوی عمرونه دي نو دوی چې کله په عمر تنګ شي او بوډا شي نو بیا د ځانه تور مار یا سپین مار جوړ کی یا تک سپینی یا توري دا چې څوک ملک وینه تلاړه شي نو دا ماری ګینه کوشش وکړه د مارانو نه چرته ویني زی مار نه خو وینه نزي او بعد وخت چې مار تاسو ملک دا غنه وینه لاړه شي چې وینه تلاړه شي دا پیری وي دا پیری وي دا ما په خپل یو وجل په ګټو او دا غنه وینه تلی و روسته بیا ما ته زړه کې ویل شو چې دا پیری دې په خپل عمر تنګ شي نو دغه خون زمونږ د غاړې نه دی دا هغه بس په خپل ژوند تنګ شي دا خودکشي وکړي اوس دغه ته ووایه که نه ستا خو دې په حوالې سره ډېر پوره علم دی که نه هغه علم راځم اوس دا وایم جي
چې دا دلته کې په کوم ځای کې دلته کې ډېر چرته کې د دوی ځای چرته دی؟ د دوی ځای چې دی دا کوم ځای کې چې ولاړ یم دا سنټر دی خوړ شو جیندې شو دا ځنګل شو دوی چې کوم ځای کې خوشي ځای نه هلته دوی ډېر خوشحالي نو د دوی په وجه زم ډېر زیات خوشحال یم خلک مانه ویریږي چې دا څنګه چل دی میا صاحب تر وخت یوازې ګرځي او غلي چپ چاپي او تا سره دا شپه ګر وخت ګرځي دا ما سره هر ټیم روان یې ګرځي سره. او ما سره ډېره زیاته مینه ده او واړه چې کوم ځای کې دي خو هغه انس دی او کو جنس دی خو زه به ورته ډېر زیات ګران یم او زه به هم پرې خفه کېږم او په ما به هم خفه کېږي میا صاحب اوس راته دا ووایه چې څه پیری میری سره څه نکاح میکا څه واده ماده کړی په دې دونه عمر کې؟ نه مې دی کړی هغې ما ته ویلي دي چې ته کله خوشبو منې ومږي نو زما ډېره خوښ شي او چې خوشبو نه وږي بیا مې نه خوښېږي خو دا دی چې زما او ستا ځکه نه کېږي چې ته د خاورې نه پیدا او زه د اوره نو په دغه وجه زما او ستا نکاح نه کېږي ګینې بلکې نکاح به هم د سره کړې وه خو نه شو کولی دا اجازت موږ ته د خپلو مشرانو نشته او ښکلې ده او د ښایست نه پې مکمل ختمه ده چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې سپینې کپړې مچولې او سپینه دوپټه او مخ یې داسې سپینې چې بالکل رڼا کوي خو هغوی دا خوشبو مګینو هر وخت دا خوشبیانې روانې نو په دغه وجه به دې زړه ډېر زیات خوشحاله شي بعد وخت ستا ورسره اوس عشق دی که نه؟ لکه خوښه دې ده؟ مینه محبت مې ورسره دواړه طرفه ډېر دی؟ شته او د هغې هم دی او ستا هم دی زما هم دی او بالکل دا مینه محبت هم شته او هغه د بل پیري سره دې د وجې واده نه کوي چې ته یې خوښ یې زه یې خوښ یم بالکل واده په دغه وجه نه کوي خو دا دی او چې تا سره هم نکاح نه کوي ما سره هم نکاح نه کوي او بل سره هم واده نه کوي نو دا کار یې ښه نه دی دا او دا ورته د څونه وخت نه ستاسو دا عشق معاشقه را روانه ده؟ د دې څه 16 کاله وشو 16 کاله او 16 تا په ګوره بېوفایي وکړه واده دې وکړه هغې نه دی کړی او 21 کاله خو زما د واده وشو ښه ستا واده شوی و او واده شو او واده هم شو بالکل صحیح څه نور هم راته څه وویل د پیریانو حوالې سره که نه؟ نو پیریان چې دي دا دی چې د دوی د دشمنۍ نه دی الله پاک موږ او تاسو وساتي مونږ دې ته وساتي خو تا خو سره پر زول دا وکړل دی که چې نه؟ زه مزاحیه یم نو د مزاحیه کس نه څوک ګیله نه کوي او نه ورته زړه کې کینه بغض ساتي لکه هغې تا ته کینه نه ساتي نه ساتي ما په بعد وخت کې ډزې په تماچه کړي دي او بیا ما سره کینه نه ساتي په ډنګر مې پې کړي دي او په تماچو مې پې کړي دي خو بیا مو چې ته زمونږ خوښ یې ته کو مونږه مړم کې نو مونږ نه ته خپل خون در بخلي یاره مې صاحب والله چې د کمال سړی راته ښکاره شوې چې پیری درته 14 کاله تېر کړله وادې ونه کړه که نه وی نه نو په تا کې واقع ده چې څه کمال شته خو لاس مخکته کوه ګورې دا څه خو راته را 15 کینولي دي او دا خو ناستې ده او په خدای چې ګورې زما غونې زیګ 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 دی را باندې انشاءالله بالکل بالکل دغه دي ناستې خوځي نه او زمونږ خبرو ته یې غوږ ایښی دي انشاءالله قدرمنو دا میجي صاحب دی د ده نه تاسو څه ډېرې عجیبه خبرې واورېدلې د ده د خولې دي زه خو ذهني شاک یم چې ده ورسره د ده د وینا مطابق فرضول وکړل د هغې نه علاوه دې ده کې مونږ ته 15 ماشومان ناست دي او دی وایي چې دا پیریان دي یو هلته په کوي کې کار کوي او چې دی وایي چې شپږ دي ما سره نو منظر داسې دی چې لکه د برداشت نه بهر دی او د ده نورې خبرې هم تاسو واورېدلې د پیرۍ د چې 14 کاله یې ده ته تېر کړل او څه ډېرې څه عجیبه خبرې یې وکړې د هغې د پیریانو چې څه خوښې خوشبويي وغیره د هغې د خوراک په باره کې هم ووې دغه راته ووایه که نه د پیریانو خوراک څه دی راته ونه ویې د دوی خوراک دا دی چې چېرته اډو کې څوک وغورځي کو د چرګ او کو د غوښې نو هغه صرف بیکوي او یو دا پاکې سوټي نه دي خوشیان دا چې پراته دي دا نه کم ځای کې چې پاک ځایونو کې خاخه چې پاک ځای اوس یو څارویو کې په چمندونو خوړونو کې نو هغه صرف بیکوي د هغې هغه بی راکاږي ځان ته او لکه خوراک لکه بوی دی او د هغوی خوراک صرف بوی دی هغوی نور څه نه خوري او نه د چا نه څه غواړي دا کار پکې ښه دی چې د چا نه څه غواړي نه نور پکې نیکان بزرګان ښه خلک هم شته او بد هم پکې شته خوشبويي خوښوي او خوشبويي ډېره زیاته خوښوي او چې دوی چېرته کې واده مادي که نه او نو ته چېرته تا چېرته دعوت درکړی ورغلی
نه دغه نه راکوي قدرتي کار دی بس یریږي د جمعې په شپه د دوی ودونه یو ډېر ښه پروګرامونه دي نارنج پولو پخوي او د دوی ډېر غټ پروګرام تا چېرته خوړلی دی نه نه مې دی خوړلی په دعوت یې دغه نه دی درکړی او په دغه به دا ستا چې دروغجن شم کومې پیرې سره چې دی دا عشق دی او نو په کار ده چې هغه خو د باندې چېرته پوله او موله وې خوړلی وی که نه هغې هم را باندې نه دی خوړلی خو پته نه لګي چې دا څه وجه ده په دې به الله پوهېږي چې دا څه وجه ده نو په او دغه صدقه وجه- شته د دې ستا چې کومه پیرې معشوقه ده آه. نورې خویندې شته او د دې نورې خویندې هم دوه خویندې نورې شته. واده دي که نه او هغه واده دي واده شوي دي یوې تا ترې سر ویښته سپین کړل که نه او دا کشرې ده او مشرې چې واده شوي تا ترې سر ویښته سپین کړل او بلکل قدرمنو د میجي نه تاسو دغه د پیریانو د ژوند په حوالې سره د هغوی د عمر په حوالې سره د هغوی د خوښ او د ناخوښې په حوالې سره د هغوی د خوراک په حوالې سره د هغوی د ودونو د ټایمینګ په حوالې سره د هغوی د رشتو په حوالې سره